بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې موږ د حروف بحث شروع کړو او د حروف تعریف او موږ وی چې بیا د حروف مختلف اقسام دي. سبق عامله دي، سبق غیر عامله دي، لفظي تور باندې او معنوي تور باندې د هر حرف جدا جدا معنا ده، جدا جدا ځایونه دي. نو پای کې موږ حروف جاره شروع کړو. موږ چې حروف جاره هغه حروف ته ویل کېږي چې د فعل یا شبه فعل معنا خپل مدخول طرف ته راکاږي او حروف جاره ولس دي. پای کې لولنې چې نه دا پکې تفصیل کړو د مين او مين ویلو چې دا د سلور سنون د پر راځي، د ابتداء الغایه پر راځي، د تبیین د پر راځي، د تبعیض د پر راځي او زائده راځي. او بیا پکې دا ویلو چې لکه دا زائده چې دا مين چې زائده راځي دا په کلام غیر موجب کې راځي، په کلام موجب کې نه راځي. زم بیا ویلو چې اله نو اله د انتها الغایه پر راځي او په معنا د مع باندې راځي لګا لګا. او حتی د اله په شان دي انتها الغایه پر راځي په معنا د مع باندې هم راځي. او په اله او په حتی کې فرق دی چې اله په اسم ضمیر او په اسم ظاهر باندې داخليږي او حتی صرف په اسم ظاهر داخليږي، په اسم ضمیر نه داخليږي. په شعر کې چې حتی او کار غل رنده شاذ دی. هم ویلو فی جلنده د ظرفیت لپاره راځي په معنا د اعلی باندې هم راځي کنه راکله. با دا په دلته کې لیکل دي یو بعد الصاق د لپاره راځي او د تعلیل لپاره د مصاحبت لپاره. دا ټول تعریفونه شو چې تعلیل څه ته وایي چې ما بعد چې دلالت کوي په دې باندې زما د مدخول ما بعد لپاره د ما قبل الفعل لپاره سبب او علت ده. د مصاحبت لپاره راځي، د مقابله لپاره تعدیه او زائده راځي. بیا زائده چې راځي نو کله به قیاسي زائده یا به سماعن وي. قیاسي نو دا به د ما ولا مشبهتان او د ليس د خبر کې برازي یا به د حرف استفهام په خبر کې برازي. او یا چې مرفوع نو مرفوع به دا سماعن مرفوع به وو سره یا به مبتدا له دي نو مرفوع وي یا به د فاعل له دي نو مرفوع وي. بیا لا ویلو یا پیسه باندې ذکر کړی یو لام د اختصاص لپاره، اختصاص د لپاره لکه المال لزید الجل لفرس. میم لام راځي د تعلیل لپاره او دریم لام زائده راځي او درې سلورم نمبر د پمانه د عن باندې راځي او پرې کوئی چې نظر ده. او بیا د لام راځي په معنا د واو قسمیه باندې واله چې کله دا جواب قسم یا مقسم به، مقسم به یعنی په قصص باندې قسم کړل شي. جواب قسم مقسم به د عظیم سیز وی چې پای باندې تعجب کولای کی کله چې دغه لکه ته چې ما پرون ویلو تاسو لقد لله لقد طار الذباب نو په دې باندې په د لام قسمیه بدل لګی نه او شوي په دې باندې لام قسمیه بدل لګی نه ځکه چې لام په مقسمیه هلي لام قسمیه هلي چې کله دا مقسم به یعنی په سبب ذریعہ سره چې دا قسم کوي جواب قسم دا جواب قسم به عظیم الشان کار به عظیم الشان په شوي لپاره شعر لیکلو لله لله لا يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخ رمه الضيئان والآسوم. معناه وتركيبه لا يأتي كنا خادم وصفا حروف مشبه لکه حروف جارو کې بل رب ده. رب چنن دا راځي د پاره د تقلیل یعنی چې د مدخول د افراد په دې کې تقلیل پیدا کوي. خپل مدخول په افرادو کې یعنی دا رب چې په چا باندې داخل شوی دای په افرادو کې تقلیل پیدا کوي. دا رب چې ده کنه د تقلیل لپاره هم راځي او دغه شان چې د تکثیر لپاره هم راځي، د تکثیر لپاره هم راځي. واښو به دې باندې ها. او بیا په رب کې یو خدا خبره ده چې رب عام طور باندې تقلیل لپاره او د تکثیر لپاره دین دا هم راځي. ویم په رب کې دا خبره چې دا په صدارت د کلام وړي د جملې په اثر کې بدل راځي. بل دا چې دا رب همیشه د لپاره په نکره موصوفه داخليږي. دا رب همیشه د لپاره په څه داخليږي؟ په نکره موصوفه باندې یا په نکره موصوفه داخليږي یا په ضمیر مبهم باندې داخليږي. رب به همیشه د لپاره په نکره موصوفه داخليږي او یا په څه داخليږي؟ په ضمیر باندې. په ضمیر چې داخل شو نو بری کې بیا اختلاف ته چې ضمیر باندې ممیز هغه ضمیر به ممیز وي، ضمیر به څه وي؟ ممیز. وروسته به تمیز راځي
نو عام نحوین وای چې دا ضمیر د روبه نو چې کم ضمیر راغی ضمیر مبهم ممیز نو دا غي نو چې کم تمیز ده دا ضمیر با دا نو چې کم تمیز ده دا ضمیر به د تمیز مطابق نه راوړي کله تمیز مذکر او که مؤنث کله تمیز دا تسنیه او واحد او جمع نو دا ضمیر به همیشه لپاره مفرد راوړل کېږي یو قول پکې دا ده او یو قول چې نه دا پکې داره د کوفینو په نسبت باندې چې د دې ضمیر با مطابقت پکار وي د تمیز سره کله تمیز واحد مذکر او تمیز ضمیر به واحد مذکر راوړل کېږي او که تمیز تسنیه مذکر جو ضمیر با تسنیه مؤنث راوړل کېږي دا شان دي هغه واحد مؤنث جو دا ضمیر به واحد مؤنث راوړل کېږي پوه شو مې معنی کله چې په دې باندې د دوه درې خبرې موږ وکړې یو موږ دا وکړه چې روبه تقلیل لپاره د تکثیر لپاره ډېر دي دویم دا خبره موږ وکړه چې دا به همیشه لپاره صدارت د کلام وړي د کلام په شروع کې راځي دریم نمبر موږ وی چې دا روبه چې دا په دوه سرونو داخليږي یا په نکره موصوفه داخليږي او یا په ضمیر مبهم باندې داخليږي چې په ضمیر مبهم باندې داخل شون دا ضمیر مبهم ممیز وي ورسته به سره راځي تمیز راځي و د دې ممیز یعنی ضمیر مبهم ممیز او د تمیز په منځ کې مطابقت شته که نشته نو بصرین وای چې د دې په منځ کې مطابقت نه لري پکارو کدا تمیز هر څنګه راځي کدا تمیز واحد راځي تسنیه راځي جمع راځي مذکر راځي مؤنث راځي خدا ضمیر به همیشه لپاره واحد مذکر بوي او دویم قول به د کوفیین وای چې نه دغه تمیز با د دې ضمیر مطابق راوړل کېږي که تمیز مذکر او جو ضمیر با مذکر راوړل کېږي او که تمیز مؤنث او جو ضمیر با مؤنث راوړل کېږي پوه شئ بیا دا خبره ده چې کله کله په دې روبه باندې ما کافه داخله شي ما کافه څه ته ویل کېږي یعنی هغه ما چې هغه عمل لره من کوم کی کافه عن العمل یعنی روبه خدا عمل کوي کنه چې په اسم باندې داخليږي او حرف لجر ور کوي اسم لجر ور کوي لیکن کله چې بری معنی دا ما کافه داخله شولا نو بیا به نه جر ور کوي او نه به دا شرط چې په اسم باندې داخليږي بلکې بیا په فعل باندې هم داخليږي لکه ربما يود الذين كفروا بیا دا چې کله په پنځم خبره ده چې لکه دا روبا کله دې سره چې کله دا ما یو ځای شو نو د دې دا روبا دا همیشه لپاره په فعل ماضی باندې داخليږي په سم باندې داخليږي په فعل ماضی باندې داخليږي او دغه فعل ماضی کوم دا با دغه شی کله کله دا به حذف کیږي هم او په کوم ځای کې چې دا روبا په مضارع باندې داخل شوی دی نو الګ به دا مضارع په معنی د ماضی باندې لکه ربما يود الذين الګ به دا يود په معنی د ود باندې پوه شو مې معنی لکه بلې خبره باندې پوه شوي دغه خبرې دي بګیره وګورئ دې تاسو وربا وهي للتقليل ربا چې د تقلیل لپاره راځي تقلیل څه ته وایي چې د مدخول په افرادو کې تقلیل پیدا کوي چې بچا باندې داخل شي نه یې تقلیل معنی پیدا کوي کما ان کم الخبریه لکه څنګه چې کم خبریه ده لکه څنګه چې کم خبریه چې دغه لپاره راځي تقلیل لپاره دا شنده للتکثیر او د تکثیر لپاره هم راځي دا وتستحق دا یو خبره شوه چې روبه تقلیل لپاره دي او کله تکثیر لپاره هم راځي زم وتستحق صدر الكلام او دا دغه چې دا روبه دا مستحق وي د صدارت د کلام مطلب سره چې دا به همیشه لپاره د جملې په شروع کې برازي چې د جملې له شروع نه پته ولګي د جملې له شروع نه پته ولګي چې دا په تقلیل په اشاره ده تکثیر په اشاره ده درېمه خبره ولا تدخل الا على نكره موصوفه او نه داخلي کې دا روبه مگر په نکره موصوفه باندې یعنی دا څنګه نکره چې راغي صفت ذکر کړل شوی ده لکه روب رجل کریم لقيته دلته ګوره روبه دا داخل له رجلین باندې رجلین په ترکیب کې څه واقعيږي موصوف نو دا رجلین نکره ده کنه او موصوفه ورسره صفت ذکر کړل شوی ده ترکیب نشم کولای یار ربع حرف جر رجل موصوف کریم ولا موصوف صفت ملکر مجرور ده ربع او جار مجرور ظرف لغ متعلق مقدم شو بس پورے لقيت فعل پورے لقيت فعل تو ضمیر بکے مرفوع متصل بارد فاعل او هو ضمیر منصوب متصل مفعول به فعل فاعل مفعول به المتعلق ملکر جمله فعلیه خبریه او مضمر مبهم یا بدا داخليږي په ضمیر مبهم باندې او مضمر مبهم مفرد مذکر ابدا واښو به باندې
چې دا رب به داخليږي په ضمیر مبهم مفرد مذکر باندې ابدا همیشه ممیز چې دا غي تمیز ذکر کړی دا ممیز وي ممیز به سبب وي ممیز به وي بنکره منصوبه فنکره منصوبه سره مطلب سره مطلب دا دی کنه چې د عروبه په ضمیر مبهم داخليږي چې دین ورستو به تمیز راغلی او دغه ضمیر مبهم ممیز به همیشه لپاره واحد مذکر وي سبې دا ځه واحد مذکر وي لکه ربه رجلا ربه رجلين ربه رجالا ربه امراه فللاولي مثال کې ربه رجلا دلګي دا تمیز سره واحد مذکر دی کنه نو ضمیر واحد مذکر راوړل دی ربه رجلين تمیز سره تسنیه مذکر خو منګه ضمیر دې دا واحد مذکر راوړل دی ربه رجالا تمیز سره جمع مذکر او ضمیر سره راوړل دی واحد مذکر ربه امراه دلګي تمیز څه دی دغه شان دی ربه امراتين ربه نساء هر یو دی ورته سبا مشوا چې تمیز کا هر څنګه کا واحد وی کا تسنیه کا جمع وی کا مذکر وی کا مؤنث وی او دا ممیز به همیشه لپاره منګه واحد مذکر راوړو پوه شو مې باندې وعند الكوفيين او د کوفیینو په دې باندې یجب المطابقه مطابقت ضروری ده چې دا تمیز او دا ضمیر بعد باندې به یو شان دی وي لکه ربه رجلا دا خو باندې یو شان دي او کله تسنیه تمیز تسنیه او مذکر اونده څه ویل کیږي ربهما رجلين او ربهم رجالا او ربها امراه ترکیب معنا ناراضی را ربه رجلا ترکیب معنا ناراضی رب حرف جر ده هو ضمیر ممیز ده او رجل ولا تمیز ده ممیز سره د خپل تمیز ده مجرور شو ده رب او جار مجرور جو بیا چې بچا پوری تلو جو الله تعالی واښو به باندې رب رجل لقیتو کوي او کا دغه کا ضربتو او کا اکرمتو او کا سو سره لګي جو لګو ځان وقد تلحقهما ملکافته او کله کله داخلي کی پری باندې ملحقی کی د سره ما کافا کله کله ملحقی کی د سره سو ما کافا څه ته وایي یعنی هغه ما چې دا رب د عمل نرا معنا کوي فتدخل على الجملتين نو دا چې کله رب سره ما راشي نو دا بیا په دوانو جملو داخليږي ای په جمله اسمیه هم داخليږي او په جمله فعلیه باندې لکه ربما قام زید او ربما زید قائم نو ربما قام زید کنه نو دا وسره جمله خبریه باندې فعلیه باندې داخل شي دا او ربما زید قائم په کومه جمله باندې داخل شي دا ترکیب رال ناراضي ربا حرف جر ده ما سره ربما كفى عن العمل او قام زيد فعل فاعل فعل سره په فاعل نه دا اوس ګوره دا ټول جمله نه دا محلا مجرور ده ټول جمله سره محلا مجرور ده لکه پوښتنه مې محلا مجرور ولې ته کجلا د رب لپاره مجرور واقع دي هنور جمله ده ولا بد لها من فعل ماض او ضروري ده چې دا رب دا د نورو فعل ماضي راغلي لان رب للتقليل المحقق ځکه چې رب د تقلیل محقق لپاره محقق معنا دا چې لکه دا کړل شوی دی ثابت شوی دی او مضارع چې نن په دې کې لکه دا پته نه لګي چې دا شوی دی کنه شوی کیږي به کنه بګي او ماضي کې چې نن په دې کې تحقیق والا معنا پرته نو دا رب چې نه دا بعد د دې نو صبح فعل ماضي راځي ځکه چې فعل ماضي دا هم د تحقیق لپاره راځي او دا رب چې نه دا هم د متحقق لپاره راځي ولا بد لها من فعل ماض او ضروري تذکر او ضروري دی لپاره فعل ماضي لان رب للتقليل المحقق ذکر رب راضي سره لپاره تقلیل محقق تقلیل لپاره راځي او محقق معنی چې بلی کې دا خبره ثابت کړل شي دا څه شي دا او ولا يتحلق الا به او دا نه متحقق کې نه سړي د حقوق ولا معنا تحقیق ولا معنا مگر په فعل ماضي سره ځکه چې په مضارع کې دا په چې کم ځای کې دا په مضارع باندې داخل شو نه ال د موږ چې د مضارع په معنا سره ماضي ويحذف ذلك الفعل غالبا او دغه فعل چې دی کنه دا ربا په فعل ماضي باندې داخليږي او په فعل ماضي باندې داخل شي نو دغه فعل همیشه اکثر چې دا ضروري حذف کیږي غالبا كقولك رب رجل اكرمني رب رجل اكرمني وذل لك رب رجل اكرمني ترکیب معنا نه راځي رب عرض جاءت رجل مجرور ده جار مجرور ظرف لا متعلق مقدم شو بس پوره رب رجل اكرمني
ډیر سړي هغه چې زما اکرام کړل نو دا ویل کېږي په جواب دا چې هل لقیت من اکرمتا هل لقیت من اکرمک ایا تا ملاقات وکړو دا سره چې ستا اکرام کړل نو دی رب رجل اکرمنی لقیته ډیر کرتا هاي کسان ډیر هاي کسان چې زما اکرام کړل تو سره ما سره ملاقات وکړو نو دلګي دا اکرمنی چې دی کنه دا اکرمنی صفت رجل لپاره ترکیب غلط ده رب رجل اکرمنی رب حرف جر رجل موصوف اکرمنی اکرم فعل هو ضمیر په فاعل نون وقایه یا منصوب متصل مفعول به دا ټوله جمله څه شولا صفات شو او موصوف سره خپل صفت نه مجرور شو دا او جار مجرور متعلق شو بلکې ته پوره هغه پوه شو به معنی نو ګوره دا مثال دی کنه رب رجل اکرمنی رب رجل اکرمنی په دې کې دا فعل ماضی چې نن دا حذف کړی شوی دا او دلته قرینه دا چې په جواب کې په سوال کې هل لقیت من اکرمک هل لقیت من اکرمک نو مذکور فی السؤال معهود فی الجواب چې په سوال کې کوم څه ذکر کړی دی جو په جواب کې هغه خپل باندې ذکر وي نو اگر چې شته پکې نو محذوف دی پکې رب رجل اکرمنی دا پاسل کې رب رجل اکرمنی لقیته لکه پوه شو به باندې لقیته فعل نه حذف کړی شوی دی لکه پوه شوي نو د روپا په باره کې موږ پنځه صفه خبرې وکړې یو دا موږ وکړله چې روپا د تقلیل لپاره د تکثیر معنی پکې هم وي دویم روپا صدارت د کلام غواړي دریم موږ دا خبره وکړله چې د روپا نه وروسته به دا روپا به په نکره موصوفه باندې داخليږي یا په ضمیر مبهم ممیز باندې داخليږي چې په ضمیر مبهم ممیز باندې داخل شو نو دا تمیز به که هر څنګه راځي او دا ضمیر به همیشه لپاره واحد وي او مذکر به وي او دا بسریر مسلک دی او کوفین فرمایي چې نه چې کله د تمیز سره کنه څنګه راغلو دا مفرد دا ضمیر به موږ ما قشان تر وړو که تمیز واحد مذکر جو ضمیر به واحد مذکر راوړو او که ضمیر د تمیز سره دا تسنیه مذکر جدا به تسنیه مذکر راوړو که جمع او جمع راوړو پوه شئ بل موږ دا خبر وکړه چې په دې روپ باندې ما کافه داخله شي چې ما کافه به داخله شي دا بیا عمل نه کوي یعنی نه خو بیا دې لپاره دا خبره ضروري ده چې په اسم باندې به داخليږي او نو دا خبره ضروري ده چې دا بجر ورکړي ځکه چې دا عمل نه منه خدا نو چې کله چې ما بیا دا روپ چې نه نو کله دې سره ما ولګي کنه نو دا بیا په باندې جمله په جمله اسمیه هم راځي او په جمله فعلیه باندې داخليږي او د دې روپ سره همیشه فعل ماضی وي او فعل ماضی کله په لفظونو کې ذکر وي او کله په لفظونو کې ذکر نه وي فعل ماضی سره څنګه د پکار چې لکه فعل ماضی د تحقیق د پر راځي چې دا کار کړل شوی دی دا ثابت شوی دی او دا روپ چې نه دا هم د قلیل متوقع د پر د محقق د پر راځي نو ځکه واو ربا واو په معنا د ربا دا اوس وای کنه چې هغه واو چې په معنا د ربا باندې نو اوس په شرم تعامل کې د دې جدا دغه نه لري کړي یو بلکې وای چې دا ربا د کله دا واو کله کله په معنا د ربا باندې هم راځي لکه واو جاره دي کنه دا نو دا واو په معنا د ربا باندې راځي او واو په معنا د قسم باندې راځي نو دلته دا واو په معنا ربا د جدا ذکر کړي دي او واو قسم جدا ذکر کړي دي اولانې به بیا تا قسم جدا ذکر کړی دی اولانې به بیا باول قسم جدا ذکر کړی دی خو شو مې باندې نو دا باو قسم دا مکه سره دی جو ما ویل چې راکه یو په کې دقیقي سیوا کې یو په دې کې سیوا کړی دی یو واو روپا واو قسم جدا جدا کړی دي خو شو نو څنګه راونه سیده جوړ کړی دي هغه پوه شوي واو روپا د دې لپاره یو څو خبرې یادول پکار دي چې په کتاب کې نشته یو دا خبره ده چې دا واو روبا همیشه لپاره په اسم ظاهر نکره موصوفه باندې داخليږي لکه دا واو نه دا په دغه باندې داخليږي په ضمیر باندې څنګه چې موږ روبو وي کنه دا په باندې داخليږي دا واو همیشه لپاره په اسم ظاهر نکره موصوفه باندې داخليږي په ضمیر مبهم باندې داخليږي بل لا چې لدينا متعلق اکثر فعل ماضی وي او هغه محذوف وي لدينا متعلق فعل ماضی وي او هغه اکثر سوي محذوف ده په خبره به کې ساتي ښه ته متعلق سوي جار مجرور چې موږ تلو کړه دا موږ تلو بلا پوره په فعل پوری به تلو په شی فعل پوری باندې تلو او دا اکثر محذوفي واو ربا او واو بمعنى د ربا له واو بما وهي الواو التي تبتدا بها في اول الكلام دا واو ته لګي چې ابتدا کولېږي چې په دې سره د کلام ان څنګه شروع په صدارت د کلام غواړي د قشن دی واو په معنا واو هم صدارت د کلام غواړي څنګه شروع پر تقلیل او تکثیر د پرازي د قشن دی دا واو د تقلیل او تکثیر د پرازي د دې بس علامه یلکه علامه پیدا کنه چې د واو نو رسوب مجرور اسم راغلی
د واو نو سو مجرور اسم براغلی نو دلته چې د واو نو او مخکې ته لکه بل عامل نه مخکې ته لکه دا معطوف علی مخکې ته معطوف علی واو دا به معطوف نو بیا خو خبره نشته خو چې لکه ته جملې په شروع کې واو راغی او وروسته ته بیا مجرور ټکی نو ته پوه شو چې واو په معنی روپ ده كقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وبلدة دلګي ګوره دا واو په معنا د روپ ده او رسو دي بلدة جنن دا مجرور راغله واو په معنا روپ وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وديكي مخکې دا شعر چې کنه پای کې یو ټکی دی وطیت معنا یعنی ما پایمال کړی دی ډیر کلی وبلدتن ډیر کلی دا واو په معنا د ربا ډیر کلی مې پایمال کړی دی لسی کلی مې پایمال کړی دی او دا سکینو ته تله ما ليس بها انیس چې پای کې د ما سره دوستان ملګری نه وو الا اليعافير والا العيس مگر په هغه دی کې صرف خړ رنگ والا هیرن به موجودو او صرف سپینو وختو والا وخان به موجودو مطلب دا کنه لکه زر د سفری میکړي کنه ناشنا جګون ته تر مچ انسانانو پکې د سړو پته نه لګیدله بلکې باغ دی کې ساروي اوسېدل او د ساروي چې هغه د عام انسانانو سره نه اوسېږي لکه سپینو وختو والا وخان خو پکې نه او زه د زیاده تلوم چې سپینو وختو والا وخان پکې پوه شئ او د زیاده تلوم چې لکه لکه خړ رنگ والا هیرن بچی چې دا پکې اوسېدل لکه پوه شئ دا خو د دې شعر معنا شو بیا محل الاستشهاد دلته سره دا شعر ته سره بار راول شوی چې بری شعر کې دا واو په معنا دا روپ باندې نو ترکیب کومال نه راځي تاسو ته درځي ترکیب بسم الله کوي واو په معنا سره روپ باندې روپ حرف جر او بلدتين مجرور بلدتين لا مجرور مکو کنه بلدتين موصوف بلدتين موصوف دا وې چې دا باندې داخليږي واو په داخليږي همیشه را بارا په اسم ظاهر نکره موصوفه اسم ظاهر نکره موصوفه نه کا دا بلدتين بسکو موصوف ليس شيء لغه ليس فعل ناقص او فعل ناقص وړي اسم لرا مرفوع او خبر لرا منصوب با حرف جر ها ضمیر جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بس پوره ولی بثابتون پوره قائلون ولی ما خو ته نه تاسو څنګه وکړو کنه چې اسم بسنګ غواړي خبر بسنګ غواړي بثابتن پوره بثابتن یا بقائلن پوره قائلن چې په فعل سره خپل فاعل متعلق نه خبر مقدم د لیسا خبر مقدم انیس الا اليعافير انیس مستثنى منه انیس الا حرف يعافير معطوف عليه وحرف الا زائده او عيسو معطوف عليه ملكر مستثنى منه ملكر ليس فعل ناقص لپاره خبر خو دی او واسره نه اسم مؤخر ليس فعل ناقص سره خپل اسم او خبر نه زبلدتين لپاره صفت موصوف صفت ملکر جار سره خپل مجرور ظرف مستقر متعلق شو په وتیتو فعل محذوف پوره وتیتو الذين مخ شعر کړي وتیتو ما پایمال کړی دي تره ما د خپل لاندې میرا واستې دي ډیر د شکلی ليس بها انيس چې ما بګ ملګری نو الا اليعافير والا العيس مگر ال د کوسب خړ رنگ والا هیرونو سیدل او سب سپین رنگ والا سو سیدل خو خان په انا شوي کنه واو القسم او واو قسم په حروف جارو کې بل څه واو قسمیه نو ګور دا دو جدا ذکر کړي اصل کې واو د دوه معنی د پر راځي واو په معنی د روپ راځي واو سره راځي قسمیه راځي اوس ګوره واو هم قسمیه راځي تا هم قسمیه راځي او با هم قسمیه راځي د درې وانو کې یو ټکی خبر کوم واو هم قسمیه راځي با هم قسمیه راځي او تا هم سره راځي فرق پکې دا دی چې دا واو قسم نه دا صرف په اسم ظاهر باندې داخليږي واو قسم صرف په څه داخليږي په اسم ظاهر باندې او دا تا نه تا دا صرف په اسم ظاهر باندې او صرف په لفظ الله باندې داخليږي او با چې نه عام ده اسم ظاهر هم داخليږي او اسم ضمیر هم داخليږي لکه پوه شوي تا هم د قسم د پاره راځي واو هم د قسم د پاره راځي او با هم د قسم د پاره راځي واو چې د قسم د پاره راځي نو دا به صرف او صرف څه داخليږي په اسم ظاهر باندې په ضمیر باندې نشي داخلي دي او تا چې نو تا صرف لفظ الله باندې داخليږي یعنی ته په الله قسم خوري نو الله ویل شي او تر رحمان نشو ویل پوه شو به معنی او دغه چې دی با دا په اسم ظاهر هم داخليږي او ګوره دي ته د درې ټکو ته
وواو القسم وهي تختص بظاهره او دا خاص ته په او تختص خاص کړل شوی دی په ظاهر سره یعنی په اسم ظاهر سره نه والله والرحمن لاضربن والله لاضربن په خدای مې دې قسم چې وجه نمبر وهم بده والله لاضربن ترکیب نه راځي واو حرف جر قسمیه واو جره قسمیه لفظ الله مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بچا پورے اقسم فعل پورے فعل سره خپل فاعل متعلق نه قسم او لا اضربن لام تاکیدیه نه لا اضربن ټول بچمو وګره فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید معلوم تاکید ثقيله لا اضربن فعل او انا ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل جمله فعليه جواب قسم جواب قسم جمله قسميه والرحمن لا اضربنهم ولا شيء والله لا اضربنهم ولا شيء يا قرآن مجيد والفجر وليال عشر والضحى والليل اذا سجى والشمس وضحاها هذا طول واو قسمي فلا يقال وكان شويله ولي زکه چې ته دا اسم ظاهر باندې اسم داخلي کې به اسم ضمیر باندې نه داخلي کې خالي بیا سوي وتاء القسم او تا دا قسم د پاره چی وهي تختص بالله وحده دا سب خاص کړی شوی د چا سره لا فلا يقال الرحمن نشویل پوه الرحمن نشویل بلکې الله ویل شي قرآن مجید کې کنه تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين وقولهم ترب الكعبه الشاذ ولکه اذا عربيان کو بګي ترب الكعبه وي نشاذ وي ترب الكعبه وباء القسم او باء د قسم د بارازي او باء د قسم د بارازي نو هي تدخل على الظاهر والمضمر چې دا داخلي په اسم ظاهر باندې هم او په اسم ضمیر باندې هم لکه بالله يمل شي بالرحمن يمل شي به يمل شي بكم يمل شي به چې په هغه مې د قسمي بک پتا مې د قسمي دا مطلب ها یا لکه پوه شو به باندې پورا نه دا لیک اوس د جواب قسم خبره ده ما بلګ ان شاء الله تفصیل وغواړي سبب وایي ٹھیک ده نو نن سبق موږ څه چل وکړو یو خو موږ د روپا په باره کې بنځش په خبرې وکړلې او بل موږ څه چل وکړو دا واو روپا او د واو روپا لپاره شرایط او ترکیب او شعر او قسم لپاره درې حروف راځي واو قسمیه تا قسمیه او با قسمیه اوس دلیل جواب قسم نه جواب قسم د دې په مختلف صورتونو کې جمله راځي جمله فعلیه مراد شي او جمله اسمیه مراد شي فعلیه مراد اسمیه راځي نو څه خبره ضروري ده او فعل راځي نو څه ورته ضروري ان شاء الله سبا بیا د وایي